بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. د ټولو نه مخکې خو زه ستاسو د شنګلې د کوهستان د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې دا کم درون استقبال نن تاسو خان صاحب ته ورکو. نو یو جهان مننه، خوشاله اوسئ، آباد اوسئ. زه دلته صرف دوه خبرې کوم، بیا به خان صاحب راځي، هغه به تاسو سره خبرې کوي. زه ستاسو شکریا ادا کوم چې په دې بلدیاتي انتخاباتو کې تاسو دیغلو ته یو صوباړی ونیو او دا غله پاک تاسو د دې علاقې نه وزغلول، او هغه غل سواد ته راغلی تاسو راوزغله. اوس زمونږ په سواد باندې د حکمرانۍ خوب ویني. ما ورته په هغه ورځ باندې ووې ما یې د شنګلې خلکو پېژندلی، هغو خو راوزغلولې، خو د سواد نه به دې موږ کوهستان ته دې پې لزغلو چې هلته لاړ شي. دا ټول خلک په دغه غلو باندې پوه دي. او دلته چې کم سړی راغلی او هغه ګوره ذهني مریض دی، وی چې زه به خپلې جامې خرڅوم تاسو له به اوړه در کوم. د هغه انټرنیشنل غل دی، د هغه کپړې هم څوک نه اخلي، خریدار یې نشته. بیا تاسو ته وی چې دلته به زه میډیکل کالج درته جوړوم. زه ورته یم ته غیرت وکړه، پیسې صوبایي حکومت ته راولېږه، دا میډیکل کالج به ورته موږ جوړ کړو، خو خدای دې تاله غیرت درکړي. غیرت خو د کشته نه چې پښتو غیرت پتا کې وی. نن به د شنګلې دا حالاتو چې څومره کاله ته حکومت کې پاتې شوی، د هر حکومت ته عیسی او ټکر دې په دې شنګله کې نه دی کړی. زه اخرنۍ یو دوه خبرې کوم، هغه دا دي چې تاسو له زه مبارکباد در کوم. نن زمونږ د کیبنټ میټینګو شوکت دلته موجود دی، د هغه خواهش او ستاسو خواهشاتو ستاسو یونیورسټي نن موږ د کیبنټ نه منظوره کړه، د شانګلې یونیورسټي. بل ستاسو کاڼا تحصیل چې دی هغه ما سب ډیویژن کو، نن هغه هم د کیبنټ نه وشو. څومره چې کارونه موږ نه کېږي، کېدای شي دا صوبایي حکومت په ستاسو دپاره کوي، او انشاءالله دا علاقه به ګلو ګلزار کېږي، او د عمران خان په قیادت کې د هغه د ویژن مطابق به دا علاقه ترقي کوي. آخره کې زه دغه غلو ته ویم د امپورټډ حکومت چې دی او شو ما ورته ووې، زه دغه غلو ته صرف یو خبره کوم چې نه ستاسو کپړې څوک اخلي، نه ستاسو جایدادونه څوک اخلي، هغه ټول د دې خلکو د ټیکس پیسې دي او تاسو ټول پټې کړي دي، دا ستاسو نه څوک نه اخلي. او آخره کې هغه یو هغه څه شی دی سړیا نوم یې رانه راځي، راڼا دی کوشاڼا دی څه شی دی یار، څه شی دی نو دا کاڼا خو دلته دی خو راڼا هلته دی، کاڼا خو دلته تحصیل دی، ما یې نوم نه راځي. هغه په مخه دا دمکیانې ورکوي، خو زه هغه ته وایم دا دمکیانې ځان سره کېده، او انشاءالله چې کله عمران خان ووې د پاکستان دا تحریک انصاف ورکران چې دي، دا کم چې دلته دا ځوانان ولاړ دي، دا به ټول درغلي هلته واپس په هلته کې ناسي. یو جان مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، پاکستان زنده باد.